أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. سورة إبراهيم 12 نمبر آیت. په دې 12 نمبر آیت کې درې اهمې خبرې ذکر کیږي. یو دا ده چې د کافرانو د سوال جواب ذکر کیږي. مخکې الله تعالی وویل چې وعلى الله فليتوکل المؤمنون، خاص په الله دې خلک توکل وکړي، مؤمنان دې په الله توکل وکړي. نو مشرکانو به ویل چې په الله توکل کوئ او یقین او بروسه کوئ، زموږ به دې بتانو باندې ورینه کوئ. نو دې ځای کې جواب ذکر شو چې وما لنا الا نتوکل على الله وقد هدانا سبلنا. موږ خپل رب باندې به ولې توکل نه کوو؟ هغه موږ ته هدایت راکړی دی، موږ ته علم راپویه راکړی دی او خپلې لارې راته ښودلې دي، ځکه په موږ وربس توکل کوو. دویم مضمون به دی کې د پیغمبرانو د مخکیني پیغمبرانو توکل او د هغې د صبر مضمون ذکر کېږي چې کله څوک د دین دپاره کار کوي نو ټول نظر به د الله تعالی په رضا باندې، د الله تعالی په قدرتونو صفتونو باندې ساتي. خلکو خبرو دعوو پراپیګنډو ته به قطعا نه ګوري، لکه څنګه چې مخکیني پیغمبرانو په الله تعالی باندې مکمل اعتماد وکړو. او بیا په دې د دین او د اسلام په لاره کې چې څومره مشکلات او قصې پراپیګنډي ذهني جسماني کړاوونه وو، هغه ټولو باندې صبر وکړو. نو امت دپاره تعلیم د چې تاسو هم کله دین دپاره کار کوئ نو دغه شانته کې طریقې کار به اختیار کړئ. نظر هم په الله تعالی باندې او په موجوده حالاتو باندې به صبر کوئ، خپل دین به پرېږدئ نه، بې صبري به نه کوئ. او درې مضمون به کې دا ده چې په دې کې په الله را توکل کولو وجه ذکر کېږي چې په الله تعالی موږ توکل ولې کوو. د کافرانو جواب، د مخکیني پیغمبرانو سیرت او دې سره سره چې په الله تعالی توکل خلک ولې کوي، څه دپاره کوي، نو دا درې مسالې پکې ذکر کېږي. نو الله تعالی وایي د دوی مخکیني پیغمبرانو احوال ذکر کوي چې وما لنا او څه وجه زموږ دپاره الله نتوکل چې موږ به توکل نه کوو على الله په الله باندې وقد هدانا سبلنا او یقینا دی الله موږ ته ښودل خپله لاره. لارې نه مراد اسلام او دین او آسماني دین او شریعت دی موږ ته ښودل، موږ ته حق او باطل واضح کړي دي، ځکه پرې توکل کوو. ولنصبرن او خامخا به موږ صبر کوو علی ما به هغه څه باندې آذیتمونا چې تاسو تکلیفونه راکوئ موږ ته د هغې کم تکلیفونه چې تاسو راکوئ نو په هغې به موږ صبر کوو، ځکه موږ حق او باطل پېژندلی دي. اوس په دې معمولي خبرو باندې موږ خپل دین نه بېزاره کېدلو والا نه یو. وعلى الله فليتوکل المتوکلون، او خاص په الله تعالی توکل وکړي توکل کوونکي خلک. متوکلین د مؤمنان، څوک چې مؤمنان په الله توکل کوي، چې په الله تعالی توکل وکړي، متوکلین د هغوی صفت وګرځي. نو متوکلین دی الله تعالی باندې خاص توکل وکړي او ظاهري اسباب او وسایل او داو باندې دي خطا نشي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا. دی آیات کې د کافرانو د اسلام په مقابل کې د اسلامي داعیانو خلاف دباو ظلم زیاتی ذکر دی، او د دې سره سم د مبلغین او د اسلام د داعیانو استقامت او د هغوی د صبر مضمون دی چې هغې په مقابل کې دوی څه وکړو، ایسته کې دین یې پرېښود، کار یې پرېښود، نه پرې نه ښود، نور هم کلک شو. بیا د انجام ذکر دی چې پر دواړو فرقو کې چې یو د حق په مقابل کې قوت او زور استعمالاو، دباو یې اچاو، او په مقابل کې کمزوري خلکو صبر کاو، استقامت یې کاو، انجام یې څه راووتو، چا وګټله، نو د انجام ذکر دی. نو الله تعالی وی وقال الذين او ویل هغه کسانو کفرو چې کافرانو لرسلهم خپل پیغمبرانو لنخرجنکم جمع بخامخه او باس تاسو لرا من ارضنا د خپل ځمکې نه، د خپل وطن نه هم جلا وطن کو بل چرته به مو شړو، او لتعودن فی ملتنا یا به تاسو خامخه را واپس کېږئ زموږ دین ته. ملت په معنا د دین سره دی، یا به زموږ کفر قبلوئ یا به د علاقې نه وځئ.
په دې کې لتعودن عود واپس کېدل ته ویل کېږي، زوړ حال ته واپس کېدل ته ویل کېږي. دې ځای کې سوال دا دی چې پیغمبرانو کوم حال ته واپس کېدل مطالبه دې وشوله؟ د دې خو ظاهري مضمون دا شو چې کافرانو خپلو پیغمبرانو ته ویله چې تاسو به زوړ حال ته واپس شي، او زوړ حال معنا څه شی و؟ د دې مقصد دا و چې کفر ته به واپس شي. حالانکه پیغمبران ابتدا نه واله د انتها پورې دا د ګناهونو نه معصومي، د کفر شرک هر څه نه د مقدس پاک پاتې شوي. لومړی ځکه دا عود ټکی سمون نه خوري ظاهر ته ور باندې. تفسیر مالک د قرآن وایي چې اصل کې پیغمبران د نبوت نه مخکې په دغه کفر او ظلم باندې، په دغه شرک او جهالت باندې دوی خاموش سي نه ویل. کله چې وحي وشوله چې دې خلکو ته د حق او د باطل وضاحت وکړي، نو دوی وضاحت شروع کړه. نو دوی د خاموشۍ ورځ چې کوم دین هغې نه تعبیر کافرانو په کفر سره وکړه چې ګنې مخکې ته زمونږ په دین باندې وي، اوس چې کوم دی نو بېلارې شولې، بل دین ته واوښتلې، نو هغه زوړ حال ته راواپس شي. نو د پیغمبرانو خاموشۍ نه تعبیر په خپل ملت سره کړی دی، حالانکه په خاموشۍ په دوران کې هم پیغمبران د کفر په ملت باندې نه وو. فاوحى الیهم ربهم، نو وحی وکړه دوی ته رب خپل، پیغمبران ته خپل رب وحی وکړه، لنهلکن الظالمین، چې موږ خامخا هلاکوو ظالمان خلک. دا مضمون تسلی دی د په حق د مسلمانانو کې، او دا تخویب دنیاوی دی په حق د باطل پرست خلکو کې. نو الله تعالی داسې عام الفاظ ذکر کړل، داسې ونه ویل چې دا کافران هلاکوو، داسې ونه ویلو، خو وعده داسې وشوله چې لنهلکن الظالمین، موږ خامخا هلاکوو ظالمان خلک. نو هغه دا یو که نور یو که هر زمانه کې چې را پیدا کېږي، خو ظالمانو سره زموږ وعده ده چې هلاکوو به. د ظلم تعریف مخکې من کړی دی چې وضع کل شیء فی غیر موضعه، یو شی د خپل ځای نه وړل بل چرته ایښودل، دی لغوي تعریف دی. اصطلاحي تعریف دا ده چې حقدار ته حق نه حواله کول، بس دا ظلم دی. نو بیا د الله تعالی په حق ظلم دا دی سړی د الله تعالی وحدانیت نه مني، او د الله تعالی وحدانیت د الله حق ته په موږ باندې موږ ونه منو، د موږ ظالمان شو. ان شرک لظلم عظیم، قرآن ذکر کړی دی. د الله تعالی باقي احکام بزان باندې نه عملي کول دا هم ظلم دی. په دویمه درجه کې د شرک نه وروسته دویمه درجه کې ظلم شو. او مخلوق ته حقونه نه اوله کول دا انسانیت، دا د مخلوق په باره کې ظلم شو. الله تعالی وعده ظالمانو سره ده چې زه به تا خامخا هلاک کوم، او ظلم چې کله انتها ته ورسېږي د الله تعالی نظام دی به یې پرېږدي نه. که تاسو خیال کړی مخکې نه د پیغمبرانو د کافرانو منځ کې بحث مباحثې را روانې وي، کافرانو اسلام نه قبلوي، اعتراضونه کول. الله تعالی موقع ورکړي و، لیکن چې کله د وتلو خبره وکړه چې اوس دا خلک به د دې یقین شړلو په دوران کې به وحی را ورسېدله چې اوس د دې هلاکت ټیم را ورسېد. دې نه معلومه شوه چې کله کافران خلک او دغه شان د هر زمانې ګمراه خلک ظلم کې انتها ته ورسېږي، نو ته پوهېږې چې د هلاکت ټیم را ورسېد، به هلاکېږي، د پاتې کېږي بیا نه. نو د یو عام مضمون مطابق یې وویل چې موږ به ظالمان خامخا هلاک کوو، که دغه زمانې ظالمان دي که د بلې زمانې ظالمان دي. ولنسکننکم الارض، موږ به خامخا آبادوو تاسو لره په دې ځمکه کې، من بعدهم، وروسته د هلاکت د ظالمانو نه. ظالمان چې هلاک شي نو دغه اختیارات او دغه ملکیت به تاسو په لاسونو کې راشي. ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ذالک او دا حکم چې ظالم به هلاکیږي او مظلوم ته الله تعالی اختیارات ورکوي د ځمکې. نو دا د هر هغه چا دپاره ده چې خاف او مقام چې زما مخې ته د ودرېدلو نه یریږي، د الله تعالی مخې ته د ورتللو نه یریږي چې که ګناهونه او ظلمونه وکړم د الله سره مخامخ شم، څنګه به سترګې غړوم، څه جواب به ورکوم، څه به کېږي، د دې حالات نه دی یریږي. وخاف وعید، او یریږي د عذابونو زمانه. کم خلک د الله تعالی مخې ته د پیشۍ نه یریږي، د عذابونو نه یریږي، نو انجام یې صحیح، هغه د ګناهونو نه ځان ساتي، د ظلمونو نه ځان ساتي. نو د ټولو ګناهونو نه د ځان بچ کولو دپاره مستقله فارموله چې کوم د الله تعالی مخې ته پیش کېدل او د الله تعالی عذابونو نه یریدل، د ټولو ګناهونو خاتمه کوي. نو الله تعالی وایي چې دا حکم د هر هغه چا دپاره دی چې زما مخې ته د یریدلو نه یریږي او د عذابونو نه یریږي. نو دې ځای کې د دغه مخکینی وعدې تعمیم ذکر شو، عاموالی، چې ظالمان هلاک کېدل او مظلومانو ته اختیارات میلاوېدل دا د پیغمبرانو پورې مخصوص نه دی، واضح
پیغمبران ته به هم ملاویږي لیکن دا حکم عام دی د عام مؤمنانو په حق هم دسی دی نو دینه معلومه شو چې کوم په دنیا کې څومره اسلامي تحریکونه دي که دغه تحریکونه واقع د الله تعالی نه یریدل او د عذابونو غم پړکیو او پرهیز مکمل ساتو د نافرمانو نه ځان بچکاو د الله د نافرمانو نه ډېر زر په دغه تحریکونه کامیابیږي او کبي داسې نه کوله نو بیا به د دې کامیابېدلو وعده د الله تعالی سره نشته واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا او دوی امداد وغوښتو چا وغوښته پیغمبرانو حالات دومره سخت شو چې پیغمبران هم په خپل ژوند باندې تنګ شو نو دوی امداد وغوښته الله تعالی نه دا د یو معنا ده کوم چې تفسیر معرفت القرآن په ترجمه کې راغستري ده او دویم احتمال دا چې استفتاح دا فیصلې ته وایي چې واستفتحوا فیصلې وغوښتله چا وغوښتله دې کافرانو وغوښتله کافرانو څه ویل کافرانو داسې ویل چې یاره موږ خو د دین مخالف یو او ته داسې ویل چې څوک د دین مخالف وي الله تعالی پې عذاب راولي نو فأتنا بما تعدنا هغه شی راوړه چې موږ به تیارې هغه راوړه دا مضمون نور ذکر کې قرآن په صراحت سره ذکر کړی نو د کافرانو مطلب دا و چې موږ ته عملی فیصله راولېږه په دې عذاب هم هلاک کړه چې موږ ته پته ولګي چې او ستا قرآن حق دی دین دی حق دی او چې عذاب دې راوستی نه یو وجلي دې پې نه یو تر هغې پورې نه منو نو دا د کافرانو هغه د جهالت انتها ذکر شو د هغې دغه جهالت اخرنی سر ذکر شو دا جهالت چې کوم دی ناپوهي دا په دوه قسمه یو داسې سړی په خبره باندې پوهېږي نه خو به دې پوهېږي چې زه نه پوهېږم نو دې ته جاهل وایي او دویم چې کوم دی نو چې سړی نه پوهېږي به د خپلې ناپوهي بیا نه پوهېږي دا پته ته هم نشته چې زه نه پوهېږم دا پته ته هم نشته لکه ډېر عوام خلک مسله نه پوهېږي خو داسې پوهېږي چې موږ عوام یې په دې مسله نه پوهېږو او ډېر خلک داسې چې په مسله هم نه پوهېږي او داسې هم نه خبر چې موږ په جهالت کې اخته یو او دا کوم څه چې موږ کوو دا نه پوهېږي داسې هم نه پوهېږي نو خپل ناپوهي د خپل خو ساخته خبرو ته بیا دین او شریعت هم وایي نو د اولنی ته جاهل وایي د دویم ته جاهل مرکب وایي اوس داسې کې کوم کسانو چې د عذاب مطالبه وکړله نو دا جاهل مرکب هم ناپوهي او هم په خپل ناپوهي باندې نه پوهېدل چې موږ نه پوهېږو په دې باندې هم نه پوهېدل نو دوی د هغې کې د عذاب مطالبه وکړه چې عذاب دې راشي دا دوه احتماله په واستفتحو کې موجود دي یا دا چې پیغمبران تنګ شو په خپل ژوند باندې لکه څنګه چې قرآن ذکر کړي چې متا نصر الله کر به د الله امداد راځي نو هغه مضمون ته مراد دی یا دا چې پیغمبرانو بس نه دی کافرانو عملی فیصله وغوښتله چې عذاب ترې باندې راشي لکه څنګه چې په قرآن کې بل ذکر دی چې فأتنا بما تعدنا هغه شی موږ ته راوړو چې په کوم څه باندې یارې در دې دواړو مضمونونو او د دواړو احتمالاتو خلاصه شوه وخاب او نامراده بشو کل جبار عنید هر زورور او کینهګر د دین مخالفت څوک کوي هغه څوک کوي چې زور لري او دیم هغه څوک کوي چې کینهګري د کینې نه ډکي نو کوم سړی چې زور نه هغه مخالفت نشي کولی هغه نه مخالفت پاتې دی او چې کوم سړی کینهګر نه د کینې نه ډک نه هغه هم د دین مخالفت نه کوي نو چې چا کې زبردستی ظلم بربریت وحشت موجود نه او څوک کینهګر نه دې کس ته به د دین توفیق خامخا میلاویږي د دین هدایت ورته کېږي او که په دې کس کې ظلم جبر موجود او د کینې نه ډکو نو دا سړی به چېرته هم په سمه لار را نشي مستقل بدبختي د قسمت کې دي نو الله وایي وخاب او خراب نامراده شو کل جبار هر زورور عنید او کینهګر څنګه نامراده شو چېرته لاړ دوی هلاک شو دوی په دې طمع باندې وو چې دا اسلام به مغلوب شي اسلام پرست خلک به مغلوب شي او موږ به غالب شو او دنیا به ونیسو دغه مقصد یې ونه شو او ردی په ځای باندې هلاک شو نو چې هلاکت راغی نو فتح په خپل ځای خود به خود باندې فتح پاتې شوه شان شوکت اقتدار په خپل ځای باندې په خپله باندې ختم شو ځکه چې هلاکت پکې منځ کې راغی نو چې نو دې وجه باندې الله تعالی وایي وخاب او نامراده شو خراب شو نامراده شو هر زورور او کینهګر یعنی ولې ځکه چې هلاک شو مقصد یې ونه شو من ورائه جهنم او د دې دنیاوي عذاب نه وروسته بیا جهنم دی ورا دا په دوه معنی سره راځي در ازدادونه دی په معنی د مخکې سره هم راځي روان حالات او په معنی د وروسته سره هم راځي وروستنی حالات دې ځای کې دا دواړه معنی سمون خوري او اکثر مفسرینو دواړه نقل کړي دي په معنی د مخکې والي سره شي بیا به یې داسې مطلب شي
چې من ورائه او مخکې د جبار او عنید نه مخکې یعنی د دې روان مخکې کم حالات چې دي په هغې کې ورله جهنم او جهنم دی اوس الله تعالی په دنیا کې هلاک کړو په عذابونو باندې او د دې نه مخکې بیا د دې کس مخکې د څه شی را روان دی جهنم را روان دی او که په معنا د وروسته والي باندې شي نو بیا به یې داسې معنا شي چې من ورائه او وروسته د دنیاوي عذاب نه جهنم بیا جهنم دی دنیا کې چې کوم عذاب ووهل خراب یې کړل د دې پسې بیا جهنم دی او د دواړه معنی دي ځکه سمونم خوري او د ورا کې دواړه احتمالات شته ورا د ازدادونه د دواړو معنی سره راځي کله جهنم ته لاړ شي نو هلته کې به څنګه ژوند تېروي نو الله تعالی وایي د جهنم لمبي او مشکلات اخو مشهور دي لیکن ویسقى من ماء سدید سکلی به شي په دوی باندې اوبو سدید د یینو زو سدید هغه شي ته ویل کېږي چې زخم څخه شي او د هغې نه کم نو راوځي او کم هغه څخه ورته کې یینې ته راوځي هغې ته سدید ویل کېږي نو د دې مفهوم دا دی چې د جهنم اوبه چې کوم دي په شان د یینو زو شان کې دي په شان د یینو د زو دي بیم کوي رنګ هم دغه په شان کې د کرکم د سړی کېږي او انتهایی ګرمي هم دي لازم نه د جهنميانو د بدن نه راوځي د غیر بدن نه راوځي نه هم د دې شکل رنگ بالکل د یینو زو په شان کې دي یتجرعه او ګډ ګډ بتیری ولا یکاد او نزدې بنئ یا آسان بنئ یسیغه چې په آسانه تیریږي ولا یکاد یسیغه او په آسانه به تیرول نشي دا ولې د ځکه د انتهایی ګرمي دي بدبوی دي شکل د سید انسان ته نفرت کیږي لکه یې نه سړی تیری او د بدن نه راوتري نهونه سړی تیری د انسان څنګه ومني دا سیس د تیرولو قابل دی نه سره بودا اس یو صفت داسې نشته سړی هغه برداشت کی او تیری نو په دې وجه باندې تجرعه ګډ ګډ بتیری ذکر تیرولو قابل نه دي نو دې بزور کې تیریږي بنا ولا یکاد یسیغه او نو چې تیرولې په اسانه باندې بنه تیریږي دا د عام مفسرینو رائے ده لیکن تفسیر ما په قران وایي چې تجرعه د ګډ ګډ وبو تیرولو کوشش وکړي ولا یکاد یسیغه او ممکن بنای چې تیریږي یعنی دا ډو تیریږي نو سری بده نه تیریږي غوي د سله د لګي به تیریږي لګي هم نه چې تیرولې د ګډ ګډ وبو تیرولو کوشش بده کوي لیکن دې بس تاسو کې هم تیرولې نه چې سری بده تیرولې ممکن نه دي نو بس دې په سن خطه او تندې بلې ونه کړي ګرمي وي جهنم بڑاس وي او دې بدغه شان کوشش کوي او ساس کې بکته تیر دغه یینو زو نه هم ساس کې نشي تیرولې دا ډېر بدترین منظر دی هغه خلکو لپاره چې کوم د جهنم کې پراته وي د یوازې تند صورتحال لجدسي وسره کیږي باقی احوال به نور زګینو کې په احادیثو کې ذکر کیږي چې یو سکند کې به 80,000 سرمنې بدلېږي کله چې د جهنم د وبونه دی ګډ تیر کی اغه نه بعد به کلمې غونډې لاندې راوځي د جهنم په اور په زنجیر کې بده پویلې شوی په خلکو کې به زنجیر راوځي هغه کې به پویلې شوی پروتي او دا شان د کې بسور نور احوال چې بدن نه پرې بدن کې بدن نه مور بلی په سر باندې به لمبي اوختي د اور دغه اور سکروټ چې کمی دي نو په شان د اوخانو یا په شان د بنگلو دي چې دومره غاټي ته بنگلا راوچته شولا یا د یو لوی اوخ راوچت دا صرف سپرغی دي بیا د جهنم ور تک تور دی د عام دنیوي ور شان د کې سر نه دی او دغه د حدیث نه معلومیږي چې کله 80,000 کاله بل شو نو دا تک سپین شو بیا 80,000 کاله چې بل شو نو هغې نه بعد تک تور شو اوس د جهنم ور تک تور دی په دې کې رڼا نشته د رڼا امکان پکې هم نشته بیا دا کس په دې اور کې په دې لمبو کې به کوشش کوي چې غاړې ته لاړ شي او یو حتی به ورسېږي د هغه ځای کې نو فرشته راګزار کړي د جهنم منځ په بیرته ولي او دغه مسلسل به دا کړه او د کلمې په ځان سره راکاږي شاته او دغه مصیبت کې بختای چې هغه تفسیری احوال احادیثو کې ذکر دي لیکن دې ذکر کې یو حالات ذکر چې هغه د تند حالات چې بوله وراشي بو شکل بتا اینو زو شانت کی انتهایی بګرامي او دې به کوشش کوي تیرولو او هغه به تیریږي نه وياتيه الموت من كل مكان او راضی به د جهنمی ته الموت اسباب د مرګ یعنی اسباب د مرګ څه شي خطرناک حدیثی د مرګ حدیثی به ترازی مسلسل د هر طرف نه
وما هو بمیت او دا به د مړ کېدو هم نه به مري او نه به روغېږي، یعنی د مرګ سختي به تېرېږي او مري به نه، دا مطلب یې شو. دا ډېر خطرناک حالات دي چې حالات د مرګي اسباب او سختۍ د مرګ دي او مرګ راځي نه، دا سخت مشکل شو. او چې کله حالات د مرګ سره به کې مړ شي دا یو راحت دی، مرګ سره یو راحت حاصل شي د مشکل نه، لیکن دوی مري نه. او دغه مضمون په سورۃ النبأ کې وروسته بل ځای کې به راشي چې نه به مړه کېږي او نه به ژوندي کېږي، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نه به مړه کېږي نه به ژوندي کېږي. نو څنګه حالات کې به په حالت النزع د زنکدن په حالت کې به، او زنکدن حالات انتهایی سخت حالات دي. ومن ورائه عذاب غلیظ، او د دې نه وروسته به عذاب سخت شروع شي. دا وګوره جهنم په لمبو کې به تندې به دا حالاتي، نو سړی به سوچ کوي، کافر به سوچ کوي، شیطاني وسوسه به چې زمړه دې سره به ماشنا شو، د لمبو سره به ماشنا شو، او د تندې سره هم یو ځل اشنا شو. الله تعالی به اصلي عذاب دا نه دی، عذاب وروسته شروع کېږي، عذاب پسې بل دی چې د هغې ذکر په دې ذکر کې نشته.